یو څو ورځې مخکې عبید په حاجي لوان کې یوه نیمه ورځ مین روډ بند کړی او په اتیا کسو پې اف آی آر وکړو دا شلمه ورځ دا روډ بند دی نو دا اف آی آر به چا کړو ته برج خلیفه جوړه کړې یو پیلر کوټ یې ودرې شل ورځې وشوې تا نقشه نه ده جوړه کړې تاسو معلومه راشي د ډېرو ورځو نه دا پل چې کومه دی نو انډر کنسټرکشن دی یعنې په دې باندې کار شروع دی خو خلکو ته ډېر لوی مشکلات دي اوسه پورې د دې پل باندې چې کوم دی نو هغه کار همغه شان تندې شروع شوی د دې پولو دا نننۍ شلمه ورځ ده چې بند دی او دا بیا زه به لږ نور واضح کړم داسې دا پل نه دی چې په ایمرجنسي توګه باندې اچانک راولوېد یا خراب شو دا د تېر یو کال نه د راوټۍ خراب کوم لاندې سیفټي وال چې جوړ شوی او پل ته واره ورځ به تې اوبو لږ لږړو بلکې په دې باندې ما په خپله څو ځل ویډیو کړې وه کسانو سره خبره کړې وه چې دا پل رالوېږي که دې وله په لاوله ورځو کې راغلي وې دونه مساله به یې نه وی کړې صاحب د دې پل د بندېدو سره موږ ته ډېر تکلیف جوړ شوی دی موږ ډیوټیانې دي زو راځو روزانه نو مخکې بعد د ښار نه منډه ته 150 روپۍ کرایه وه موږ نو 100 دلته والي 120 ته 200 روپۍ روزانه د هر په پیاده هم پکې لاړ شو وخت هم خراب شي د ګاړو انتظار هم ورسره کوو ډریوران هغه کرایه راته ډبله کلي را دا چې پل ډک شوی نه مخکې به په سورلۍ لګي وې ډېرې به وې تله به د هغه د وجې نه موږ ته اوس ډېر زیات وخت خرابېږي ورسره روزانه تلونکو خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی د کرایه په دغه نظرثاني وشي چې هغه زړه کرایه کم از کم موږ پیاده هم پکې لاړ شو وخت هم خراب شي او کرایه هم رانه ډبله شي اوس خبره تکلیف ده نو تکلیف په دونه لوی انتها ده چې دا د باجوړ مین روډ دی بیا په دې ځای کې بله هېڅ متبادل لاره نشته دی لکه په کار دی که ته وګدي پل کار شروع کول هم د هغې نه مخکې متبادل لار په کار و چې متبادل لار نه جوړوي مین سړک باندې خلک به په کومه ځي نور خو دلته چې کوم زنانه ځي بیماران ځي هغه یو څو ورځې مخکې عبید په حاجي لوان کې یوه نیمه ورځ مین روډ بند کړی او په اتیا کسو پې اف آی آر وکړو دا شلمه ورځ دا روډ بند دی دا اف آی آر به په چا کړو نو تکلیف خو په حد نشته دی امتحان د ملاکلي بازار دی ورشه شال پروت دی خلک سوداګانې نشي راوړی او د حکومت د سیډه هېڅ خبر نشته دا شی چې روکلی دی روزانه وله یوه ټالۍ شګه راوړي د پاسه په اتیا ورځو کې هېڅ راغلی ویل چې یاره موږ له دې لا دغه نه دی جوړه کړې نقشه نو ته برج خلیفه جوړه کړې یو پیلر کوټ یې ودرې شل ورځې وشوې تا نقشه نه ده جوړه کړې دا پل چې کم وخت نه خراب شوی دی نو زموږ تر ډېره غټې مسلو سره مخه ده دلته سکول والا چې کم دی ډېر لرې نه راځي لکه قذافي نه ځي ښار ته ځي اسکندرو نه ځي ښار ته ځي هغه راځي اول دلته ګاډي کې دې ځای پورې راځي بیا پیدل ځي دلته ورته بیا ګاډي ولاړې دې ځای نه ځي نو هغو ډېره کرایه لګي موږ ته هم مسله ده موږ چې کله ماسپښین ځو نو ګاډي نه وي نو په پیدل ځو راځو ډېر لرې ځای دی نو سکول هم ناوخته وي دا شان نور وړو ته هم دا شان تکلیف وي په کار وه چې دا کار یې سټارټوو د دغه په ځای دلته کار کړی په دې پل باندې په دې باندې چې دا څونه ټایم واخیستو په دغه ټایم کې دا پل شو جوړولی دې چې کوم پی ای دی ایم این ای دا اوس جواز نشته دی ځکه چې سیاسي خلک خو هغه دې ته راځي چې هلته کار نه کېږي او سکورینګ ډېر جوړېږي اوس د سیاسي سړی راشي په دې ډایرکټ کار شروع کول دي پیلر شروع کول دي نو د هغو سره دې حل نشته دی یا یې جوړېدو څه لار اوسه نشته دی ځکه نه راځي یعنې که هغو په دې مسله کې سنجیده وی او جوړولی شو اوس په راغلي یو ځل یې چې راغلی او هغه ویل چې زه به دا متبادل لاره ده اوس چې روانه ده دا به زه په 2-3 ورځو کې متبادل لاره شروع شي دغه دوربینونه پیپونه دی وغځول چې لاره شروع شو خبره حل شوله د دې متبادل لارې نن لسمه ورځ ده چې دی په کاره ورځ راځي وایي ور ټرالۍ خاور اړئ بیا پې دا رولر ګرځي لکه دا چې ایمرجنسي نه بلکې دلته چې ته واده ښادي روانه بیخي په سور باندې لګی دي انتظامیه دې صرف دونه وکړي چې موږ له د دې متبادل راسته راکړي او ډېره زر دې راکړي دوی اوس په دې لاره باندې کار شروع کړی دی بالفرض چې دوی ته دونه هیله مو که نه چې یاره دا پل موږ بندو دا لاره دوی د دې نه مخکې جوړولی شو بیا یې دا پل بندولی شو ځکه چې دا پل خو د 2-3 کلونو داسې روان دی نو چې دا لاره دوی مخکې جوړه کړې وې او بیا یې دا لار بنده کړې وې نو د عوامو ته به نونه تکلیف نه وی لکه څونه چې ورته اوس دی دې پل پسې چې را دی خو لا بله لکۍ جوړول په هغه ټایم کې دوی ته مونږ وایو چې تاسو دا لکۍ جوړوئ د دې پسې دا پل دغه کوي دا پل بیرته سیټل کوي بیرته ریپیر کوي خو دی هم دا ګڼله دې روډ چې کوم متعلقه ټیکهدار دی چې زه به پسې دا لکۍ جوړه کړم دی ورته ځان ویستو چې موږ به دا روډ جوړ کړو ټیکه به والو کړو دې پل نه به موږ ځان وباسو خو هغه دی کومه دوغلاپن چې یا ډول پیسو خدای پکې راګیر کړو چې هغه پل راولوېدو دا پل داسې نه دی چې دا نن راولوېدو یا یوه ورځ دوه کې راولوېد دا د تېر 2 کالو نه خراب و رور رالوېدو اخر به خامخا رالوېدو